د قرآن کریم ضعیف نسخې یا ضعیف پاڼې بس څه طریقې سره محفوظ کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی کرا په کورونو کې په المارو کې د قرآن کریم داسې ضعیف نسخې پرتې دي، داسې ضعیف پاڼې او پارې پرتې دي، داسې مقدس اوراق پراته دي چې هغه د لوستلو قابل نه دي، هغه هغې کې تلاوت نشي کولی. نو آیا دغه مقدس اوراق دغه ضعیف نسخې د قرآن به په کومې طریقې سره محفوظ کې چې انسان د دې د وبال نه بچ شي او دا په بهترینې طریقې سره محفوظ شي؟ نو د دې درې طریقې چې ډېرې اسانې او ډېرې مختصر علما کرامو په کتابونو کې ښودلي دي، ان شاء الله العزیز نن به درته هغه بیانوم. خو ستاسو به مهرباني دا وي چې ډېرو خلکو سره دا ضعیفې نسخې د قرآن کریم پرتې دي، نو تاسو به د مسلمانانو ورونو سره دا د خیر خبره او دا پیغام شریکوئ چې هغوی ته دا خبره واضحه شي او د دې د بېادبۍ د وبال نه ځان بچ کړي او په بهترینې طریقې چې کومې دوه درې اسانې علماو د دې ښودلي نو چې په هغې کې کومه اسانه طریقه نو چې په هغه طریقه باندې څه کیږي محفوظ کی. ګوره جی اول طریقه علما د دې دا ښیي چې په پاکه کپړه کې چې څومره ضعیفې نسخې او پاڼې دي دا به په پاکه کپړه کې بندې کې راوبینغاړي او په داسې ځای کې به دا دفن کې چې کوم ځای ته د انسانانو ورتګ نه وي یا وي خو ډېر کم وي. د مسلمان مړي له چې څنګه قبر کنې هغسې قبر به ورله وکنې ښه دا ده چې بغلي قبر وي چې په هغه سیټ کې کم لحد راځي، خو که یو ځای کې خاوره کچه ده هغه نه ټینګېږي نو بیا په منځ کې ورله وکنه او په هغه پاکه کپړه کې به د رانغښتې ټولې به په دې لحد کې کېدې او د پاسه به پې ګټې ولګې تبۍ به پې ولګې خاوره به پې راواچي او د پاسه به پې نښه جوړه کړي چې خلک پې ادبن او احترامن خپې نه ږدي، خلک به وایي چې دا قبر دی نو دې سره به دا پاڼې څه شي او دا ضعیف او دا مقدس اوراق دا به محفوظ شي جي. نو یوه خو دا طریقه ښیي صحیح شوله. دویمه که دغه طریقه نشي کولی نو دویمه داسې طریقه وکړه چې پاک وزني سیز وګوره، دروند سیز، وسپنه ده، ګټه ده، پاک وزني سیز، په هغې پسې د قرآن کریم دا ضعیفې نسخې یا دا مقدس اوراق ضعیف دا مضبوط وتړه کلک او یو غټ دریاب ته صحیح شوله یا سمندر ته یا پاک جور کوی ته هغې ته واچوه نو په بیخ کې به دا کینی، دا به لاندې کینی، په دې باندې به دا شګه او لهر راواوړي، خود به خود به دا دفن شي. خو ګوره دلته بعضې خلک غلطه طریقه کوي، ولې ته چې کوم دی دا مقدس اوراق ګزار کي ضعیف قرآن کریم داسې وړو وړو لختو ته نو دا خو پوخ چاپ دی، دا خو په اوبو سره ختمیږي نه، نو دا چې کوم دی نو محفوظ کولو دا طریقه نه ده ښه چې اوبو ته اچې نو بیا به دغه طریقه چې جوړ دریاب ته واچو، سمندر ته واچو، جوړ پاک کوی ته واچوه، دا به هغه دروند سیس په وجه باندې لاندې لاړ شي نو خود به خود به داسې شي دفن شي په هغه شګه او په لښه کې. خو داسې نه ده پکار چې ته دا پاڼې او کاغذونه راوالې او داسې وشیندې نو دریاب د پاسه داسې رواني، نو دا طریقه نه ده پکار صحیح شوله. دا دویمه طریقه شوه. دریمه طریقه دا ده که د دې نه دا لیکل ځي نو څه د کیمیکل په ذریعې سره ته د دې نه دا لیکایي لرکه نو بیا د دې دا اوراق وسیزه، خو ډایرک نه دي سیزل پکار، د ډایرک سیزلو اجازت علما نه ورکوي، ډایرک سیزل نه دي پکار، خو دا لیکایي نن سبا پخه لیکایي ده، مخکې خو به د قلم او د کچه سیاهي لیکایي وه نو هغه به تتله، نن سبا پخه لیکایي ده نو که د څه کیمیکل په ذریعه تی دا ځي نو بیا اوراق وسیزه صحیح شوله. خو که دا تی نه ځي نو سیزل نه دي پکار. دغه دوه درې طریقې چې کومې د دې د محفوظ کولو دي نو دغه دوه درې طریقو کې هر یو طریقه چې کومه اسانه نو هغه ورسره کول چې کم دی پکار دي. زما محترم ورونو ډیرو خلکو ته به دا مسله داسې وي چې پیښه به وي ورته، نو ستاسو به مهرباني دا وي چې د مسلمانانو ورونو سره شریکه کوي نو هغوی به د قرآن کریم د دغه مقدسو اوراقو خیال وساتي، د وبال نه به ځان بچ کي او په صحیح طریقې سره به محفوظ کي نو موږ او تاسو ته هم پې اجر میلاویږي. وصلی الله علی النبی. کومه ټوپۍ کې چې ته یو سنجیده مجلس ته نشې تللی، د ملګرو او د دوستانو مجلس ته یا د یو واده خادۍ مجلس ته په یو ټوپۍ کې تللی نشې، تا ته پکې ځان بد ښکاري چې دا خلک به په ما پسې وخاندي نو دا یاد ساته چې په داسې ټوپۍ کې به بیا مونځ کولم صحیح نه وي بلکې په دې سره به مونځ مکروهه ګرځي. تاسو سوچ وکئ په دې مساجدو کې عام طور چې کومې ټوپۍ پرتې نو یو خو انتهایي زړې خیرنې یا شلیدلې وي یا د پلشتک او یا د میزري ټوپۍ پرتې، نو تاسو سوچ وکئ چې آیا په دې ټوپۍ کې به تاسو د دوستانو مجلس ته لاړ شئ، یو سنجیده یا د یو شریفو خلکو مجلس ته به تاسو په دې ټوپۍ کې لاړ شئ یا د یو واده خادۍ مجلس ته به تاسو په دې ټوپۍ کې لاړ شئ، هیڅ چرې به لاړ نه شئ، هر سړي ته په دې کې ځان بد ښکاري. نو بیا مونځ چې الله جل شانه باقاعده حکم کړی چې ای د آدم اولاده د هر مانځه په ټیم کې تاسو د ښایست او د ښکلا لباس خپل کوئ. که یو مسجد کې ټوپۍ داسې ده چې پاکه ده، ښکلې ده، عمده ده، صفا ده، ټیک شوله، هغه ټوپۍ تا په سر کړه مونځ دې پکې وکړو ټیک ده څه خبره نه ده. خو چې یو ټوپۍ شلیدلې ده، ضعیفه ده او هغه ته په عام مجلس کې نشي په سر کولی، ځان درته بد ښکاري، نو بیا الله جل شانه په دغه موقع باندې یو خاص حکم کړی دی چې ای د آدم
اولاده د هر مانځه په وخت کې تاسو د ښایست او د ښکلا لباس څه کوي هغه تاسو خپل کوي په هغې کې مانځه ته ودرېږئ. زموږ بعضې ملګري سوال کوي مولوي صاحب وایي دا خلکو ته سختیږي دا خبره وایي اسانه کوي ورته. نو دلته مسله دا راځي چې الله زموږ د عبادت محتاج نه دی ښه موږ د الله جل شانه محتاج یي. هغه داسې فرشتې پیدا کړي دي چې د کله نه پیدا کړي دي نو په رکوع کې دي او چې د کله نه پیدا کړي نو په سجده کې دي او چې د کله نه پیدا کړي نو په قیام کې دي. الله زموږ د عبادت محتاج نه دی موږ تاسو د الله د عبادت محتاج یي. موږ یې پیدا کړي د عبادت لپاره د دنیا مجالسو ته چیزونو ښه سڼه سترګه دې کوو د دوستانو بېټکله چیزونو ښه ښایسته لباس او واسکټ او چې کوم دی نو پیزار هغه دې پخپو کوو چې دا ملګري راپسې ونه خاندي. د واده خادۍ مجلس ته چیزونو ځان ښه ښکلی کوو چې دا خلک راپسې ونه خاندي او معمولي په تڼۍ کې که هم زمونږ ټکي نو هغه تڼۍ هم موږ نه پرېږدو چې دا خلک به راپسې خاندي چې په دې تڼۍ کې دی ولې فرق دی. او بیا چې مانځه ته ودرېږو نو بیا په خیرن لباس کې ودرېږو بیا په بیکاره لباس کې ودرېږو او بیا په خرابه ټوپۍ کې ودرېږو نو لحاظه دې سره به مونځ څه ګرځي د آیات سته مونځ به مکروهه ګرځي. بله دا خبره ده جی چې بعضې ټوپۍ داسې وي دا سپینې ټوپۍ جال جال چې دا ویښته پکې ښکاري نوره ټوپۍ صفۍ ښکلي مزیدارې خو جال جالي ویښته پکې ښکاري نو په دغه ټوپۍ کې مونځ بالکل درست دی او که سر یا ویښته پکې ښکاري نو څه خبره نه ده. بله مسله دا ده چې یو کس په مونځ باندې ودرېدو د سره په جیب کې ټوپۍ ده صحیح شوله دته اول نه یاده نه وه خو چې مانځه ته ودرېدو نو ټوپۍ ور یاده شوه نو په یو لاس باندې دې راوباسي په یو لاس باندې او په سر دې کې کو په سرولی شي الله خو که دی دویم لاس استعمال کی او دی داسې په نظر راځي لکه چې دا اډونیت تړلې نه دی چې په دوو لاسو د ټوپۍ راویستل او دی سمی نو بل کس پې دا ګمان کولی شي چې جوړ دی مانځه ته نه دی ولاړ نو دا عمل کثیر دی په دې سره د مونځ ماتېږي نو په دواړو لاسو به نه په سر کوي او که په یو لاس یې په سر کولی شوه نو په یو لاس دې په سر کي. دا څو ضروري اهمې مسلې د ټوپۍ متعلق لازمي د مسلمانانو ورونو سره شریکي کوي. وصلی الله علیه په مونځ باندې ولاړ دی او د اودس دروند شو د وړوکي اودس ماتې حاجت پیښ شو یا د غټ اودس ماتې حاجت پیښ شو نو دله په دې ټایم کې څه کول پکار دي؟ آیا د دپاره دا ضروري ده چې مونځ به ماتئ که نه دی د خپل مونځ جاري وساتي او که دی دا مونځ جاري ساتي نو دې سره د ده په مونځ باندې څه اثر غورځېږي؟ ګوره جي دا ډېره ضروري مسله ده او په دې کې ډېر اهم وضاحت دی هغه راسره وپېژنئ. د ټولو نه مخکې خو دا مسله وپېژنئ چې د یو سړي اودس دروند وي نو دا مونځ ته نیت تړلی شي که نه شي تړلی. نو ګوره که د ده د اودس داسې درونو چې د ده دا ذهن دقه طرف ته تلو او ذهن یې په هغې کې مشغولو او باوجود د دې د مونځ ته نیت وتړو نو مونځ به وشي خو مونځ به مکروه تحریمي او سره د غټ نقصان نه به ادا شي. دوباره راګرځول به هم ضروري نه وي خو مونځ باندې چې کم ثواب میلاویږي نو هغه ثواب به دته میلاو نشي او که نه د ده اودس دروند دی خو دومره دروند نه دی د ده ذهن په هغې کې نه مشغولیږي او ذهن یې هغه طرف ته نه ځي نو که بیا دا مونځ کوي نو مونځ یې څه دی دا صحیح دی. بله مسله دا ده که د ده دا اودس دروند دی ټیک شوله ذهن یې همغه طرف ته ځي خو دی وایي که زه ځم او اودس ماتوم او بیا اودس سرندم کوم نو دا ټایم دومره کم دی چې ما نه به مونځ قضا شي نو بیا د دی دا اودس نه ماتوي بلکې په دغه دروند اودس باندې د دې مونځ ادا کړي مونځ یې درست دی. دا بیله خبره ده چې دنه دا مونځ د څه د وجې دومره لیټ شو آیا د سستۍ او د غفلت د وجې د اخري ټایم ته راورسېدو که نه دا د عذر د وجې راورسېدو دا مسله خو ختمه شوه. اوس هغه مسلې ته راشه چې یو سړی په مونځ ولاړ دی اول نه اودس سم او د مونځ په حالاتو کې اودس دروند شو ټیک شوله وړه یا غټه تقاضا پیښه شوله نو ګوره دلته مسله دا ده که ته په نفلو ولاړې او که په سنتو ولاړې که ته ځان لمونځ کې او که په امام پسې ولاړې خو چې ستا اودس دروند شو داسې دروند شو چې ذهن هغه طرف ته تلو او ذهن په هغې کې مشغولېدو نو په تا دا لازم دی چې ته به مونځ ماتې زی به دوباره اودس به ماتې او بیا به اودس سرندم کې که تا سره دا یره هم وه چې زما نه دا جمع زی او جمع نشم راړولی بیا هم چې اودس دروند دی نو ته به مونځ ماتې که ستا دا امید هم نشته چې زه به دویمه جمع وکړم نو بیا به هم چې تا اودس دروند دی او ذهن په هغې کې مشغولیږي نو ته به مونځ ماتې صحیح شوله ته به مونځ ماتې او اودس به ماتې او دوباره به اودس سرندم کې او په اطمینان سره به مونځ کې خو که دلته دا خطره موجوده وه چې زه که ځمه او اودس ماتوم او دوباره اودس سرندم کوم نو مونځ قضا کېږي ټایم دومره نشته نو بیا هم په دقه درون اودس باندې مونځ سر ته ورسوه بیا پکې مکروهوالی نه راځي خو که چا سره دا موقع وه چې مونځ ترې نه قضا کېدو ټیک شوله که نه او د ده اودس درونو داسې درونو چې ذهن په هغې کې مشغول و د باوجود د دې مونځ مات نه کو او اودس یې دوباره د سر نه ونه کو نو دا مونځ د په دې حالت کې ادا کو نو مونځ شو خو مونځ مکروه تحریمي وګرځېد سره د غټ نقصان نه مونځ شو دا ادا شو دوباره راګرځولي دا ضروري نه دي دا مسله خو ختمه شوه. دویمه مسله دا چې د یو سړي ګیټۍ دا په پنسو کې پټې دي که نه نو په دې سره به هم د ده مونځ ادا شي خو مونځ به مکروه وګرځي او ځکه چې دا نښه د تکبر ده او چې ته مونځ ته ودرېږي نو قرآن کې الله وایي ما ته په عاجزۍ ودرېږه او ګیټۍ چې په پنسو کې پټې وي نو دا نښه او علامه د تکبر ده او ته چې چا ته ودرېږي نو تکبر
حق ذات سره مزه کوي تکبر د الله نه علاوه د بل چا سره مزه نه کوي ځکه د الله نه علاوه چې سدي په دې به پناه راځي نو په چا چې پناه راځي تکبر دغه سره مزه نه کوي نو چې ته الله ته ودرېږي نو ستا ګیټۍ به ښکاره وي که ګیټۍ دې پټې وي نو په دې حالت کې به ستا دا مونځ دا به مکروه او په دې باندې به ته سخت ګناهګار او په دې باندې سخت وعید او زورنه راغلی چې د چا ګیټۍ دا په پنسو کې پټي او په داسې حالت کې دې څه کوي مونځ کوي اهم او ضروري مسله ده لازمي د مرګرو سره شریک کوي وصلی الله علی النبی